چې صدقه فطر څومره دی او سرسایه څومره ده دې مسلو باندې او په چا باندې ده او چاله ورکول پکار دي. دا یاد لري عزتمندو صدقه فطر هم په هغه انسان باندې فرض ده چې چا باندې زکات فرض وي، واجب ده، ضروری ده. خو زکات او دې کې د یو خبرې فرق دی. زکات چې چا سره په دې وخت کې تقریبا څه د پاسه 15 لک روپۍ نصاب دی. زکات که چا سره عزتمندو د ضرورت نه زیات څیزونه وي نو په هغه باندې زکات فرض نه دی. زکات سونه کې دی، چاندي کې دی، نقدو روپو کې دی، کرنسۍ کې دی، تجارتي مال کې دی. که تا سره د کور سامانونه ډېر زیاته مي، د ضرورت نه زیاته مي، هغې کې زکات نشته. خو که چا سره د ضرورت نه زیات څیزونه په کور کې پراته دي 15 لکو د دې نه زیات، په ده باندې سرسایه واجب ده. دا به خامخا ورکړي. بعضې عالمان خو سرسایه په هر چا واجب ده، ځکه دا کمه ده، لږ مقدار دی. او بعض عالمان چې نه شریعت چې کم دی په مالدار خلکو باندې مالی کارونه او مالی وظیفې په مالدار خلکو باندې مقرر کړي دي، نو لہذا دې لپاره مالداري پکار ده. نو په دغه چې بالغ انسان وي، مسلمان وي او دغه شان چې کوم دی عزتمندو تقریبا څه د پاسه 15 لک روپۍ د سره یا د دې مطابق ورسره تجارتي مالي یا په کور کې ورسره د څیزونه پراته دي چې سره استعمالوي د ضرورت نه زیات دي، د 15 لکو نه زیات، نو دا سړی به د خپل ځان سرسایه هم ورکوي، د خپلو نابالغه بچو به خامخا ورکوي. نو دا یاد لري عزتمندو. دویمه مسله دا د عزتمندو چاله ورکول پکار دي. سرسایه چاله ورکول پکار دي. سرسایه هر هغه انسان له ورکولی شي چې هغه سره هم دقه مسلې وي چې د ضرورت نه زیات څیزونه ورسره د 15 لکو روپو نه وي، داسې غریبي. داسې خو هر سړی ځان ته غریب وایي او هر سړی د بل په اعتبار سره غریب دی، یعنې د هغه نه په درجه کې ښکته دی. نو د امریکې لحاظ سره موږ ټول غریبانان یو. نو تاسو وایئ چې امریکا به موږ له سرسایه راکړي. نو عزتمندو دا یاد لرئ چې کوم انسان سره د 15 لکو روپو نه زیات سامان په کور کې پروتي او دا سرسایي او زکاتونه راغونډوي، نو دله سرسایه هم نشي ورکولی، زکات هم له نشي ورکولی. او چې غریب انسان دی نشته ورسره پیسې درکې نه لګي، کور یې خپل هم دی، خیر دی کور پکې نه حسابېږي. غریب سړی د تنخوا ده او مزدوري کوي او بس راځي او خوري، نو سره سونه شته، نو سره چاندي شته، نو سره د ضرورت نه زیات څیزونه نشته، ډول ډبري دي اوس هغه په کار راځي. نو داسې سړي له ورکول پکار دي. دې ضمن کې درته یو بله مسله کوم عزتمندو، پښتنو کې دا مسله ډېره زیاته ده، عربو کې او نورو ځایونو کې دا مسلې نشته. زمونږ پښتنو کې دا حساب کتاب د عزتمندو چې زکات وباسي یا سرسایه ورکې، خور خورلڼه عزیز رشته دار به پکې خامخا یادې، که د یاد نه کو عزیز ولی رشته داري د سره پرېږدي. دا ځان له صحیح خبره ده چې عزیزانو رشته دارانو کې د غریبانان وي نو اول حق د دوی دی، دا خبره په خپل ځای صحیح ده. خو زمونږ خلکو دا خبره غلطه کړې ده، که مالداري خور واده شوې ده او ورور که مالداري کرسئ، خو وروره په زکات کې او په سرسایه کې به خامخا حصه کې چینې کې ټول عمر د سره خبر نه کوي، خلکو له زکاتونه ورکوي، پردو خلکو له مال نه راکوي. نو ته مالدار یې که نه؟ مالدار سړي له زکات ورکول حرام دي او هغه له اخیستل هم حرام دي. او د دې یو نقصان دا دی چې کوم سړي ته پته چې دا مالداري او بیا هم دا زکات ورکوي، د زکات نه ادا کېږي، سرسایه نه ادا کېږي. او کوم سړی چې اخلي نو دا حرام دي، سکروټ یې ځان سره جمع کوي. او چې غریب دی نو ورور ډېر حقدار دی، خور ډېر حقداره ده، دې کې بلکل څه شک نشته دی. نو موږ ته ډېرو کسانو ویلي وایي جي خفه کېږي چې نه ورکې، خفه کېږي، عزیز ولی رشته داري کور روزګار د سره پرېږدي، خامخا به یې وله ورکې. نو موږ ورته ویل ته هم ځان نه شوم پړق مه جوړوه که نه، د سرسایه او د دې زکات نه علاوه څه بل شی هم ورکوه که نه. ته هم بس دې ته ناست دی چې صرف دا زکات واسم والله که څوک رانه 1 روپۍ نوره زیاته وویني او دا هم راباندې الله مقرر کړی دی، ګینې د دې هم زړه نه کېږي. دغه مطلب وي که نه زړه زړه کې. نو کله نه کله رشته دارانو له عزتمندو په روژه کې سړی یو بېلې پیسې راوالي، یو 10 زره، یو 20 زره، 15 زره، د خپل وس مطابق 200 300 چې ستاسو څومره وس کېږي هغه پیسې راواله. د زکات نه علاوه، د زکات نه علاوه نور ثوابونو کارونه نشته څه. نو د دې وجې نه عزتمندو خور خورلڼې له بلکل روژه کې هم حصه ورکوه، په اختر کې هم حصه ورکوه. ستا خور د بل کور کې ده درنه به ښکاري، ته به هم پې دروند ښکاري، د خور تپوس کوي، د ورېرې تپوس کوي، نو دا ډېر بهتر کار دی. خو دا زکاتونو کې مه کوه چې هغه مستحق نه وي. یا مثلا خور ورور لږ زکات دی او هغه غریبانانو له هغه ورکوي او خور ته هسې بېڅه خفه ده مال یې ولې نه راکې.
زما د لور واده دی څه ولکې یو 5 تولې سره وله کومه 5 تولې سره کې زکات مال راکړه 5 تولو قیمت نه خبره چې هر څه خلک راپورې خاندي د 5 تولې د 10 لکه روپو کېږي د دې لپاره زکاتونه غونډوي خلک لګي د سرو زرو دپاره اخیستلو دپاره د کور اخیستلو دپاره نو عزتمندو د غریب په دې عیسه کې لته مه وایي بعضې کسانو کې دا ښاري هلکه وایي مدرسو له یې مه ورکوئ ولې مه ورکوه وایي دا د غریب حق دی نو په مدرسو ته خو څوک مالداره بچي نه رالېږي مالداره پکې یو 5% مدرسو ته همدغه غریبانان بچي خلک رالېږي مالداره بچي خلک دکانونو کې ساتي هغه دوبۍ ته لیږي هوښیار ماشوم خلک امریکې ته لیږي نو دا هسې یو بل سره هغه حسد او خار خوړل دي ها ټیک ده یو مدرسه ده هغې کې ټول مالداره ماشومان دي بلکل نه دي ورکول پکار څه ضرورت دی چې ورکې غریب له به ورکې خپلوانو له به ورکې اوس صدقې فطر څومره دی عزتمندو او په دې کې یو بله مسله ده بعضې کسان بهر ملکونو کې وي او بعضې چې کوم دی پاکستان کې وي او اولاد یې دلته وي ښځه یا افغانستان کې دی اوسېږي خو تلی دوبۍ ته تلی سعودي عرب ته تلی امریکې یورپ ته تلی فرانس ته تلی دی نو سرسایه ورکوي وي جي د دې ځي لحاظ سره ورکړم که د هغه لحاظ سره مونږ ورته وایو نیکي ډېره ښایي که لږه وایي جي ډېره ښایي مونږ وایو چې کوم پکې ډېري بس هغه ورکړه دلته دومره سادهګان شي دا خلک که نه هر ځای کې چې کوم دی ډېر ممزرما ټوله زما خو چې د دین مسله راشي هغه لاندې اخري ویښې ګوري چې اخري مقدار بسوي ښه مالداره کس وي تپوس به کوي ښه ډېره ورکوي عزتمندو نو بهرحال عزتمندو د سعودي لحاظ سره یا د امریکې لحاظ سره ورکولو پکاري که دی نو عالمان وایي زموږ د شریعت عالمان چې بی کوم ځای کې ته سرسایه ورکې نو ستا د خپل سرسایه څوری دی دغلته دی همدغلته ورکړه که نه د هغه حساب سره یې ورکړه هغه څومره ده د هر ملک درته وروسته وروسته بیانوم او دغرنګې نابالغه بچیم چونکې د پلار تابع وي نو د هغې به هم د هغه امریکې لحاظ سره او د سعودي لحاظ سره او د دوبۍ لحاظ سره ورکې او دغه شان عزتمندو البته چې کوم بالغ بچي دي غټ سري دي نو بس هغه به خپل ورکوي که نه ته یې څه کوې او که هغه مالداري ور به کړي که غریبي بس نه دی ورکوي خو که بالفرض تی ورکې د مشرانو بچو لوریانو که واده دي که نه دي واده تی هم ورکولی شي څه خبره نه خو تا باندې هغه لازم نه دي د ښځې په تا لازم نه ده که ورکې ورکه د مور او پلارو د باندې لازم نه ده که ورکې ورکه صرف تا باندې د خپل ځان او د نابالغه بچو او د غلامانو هغه نشته د دې چې کوم دی صرف واجبي نو دا بله مسله شوه نو چې کوم ملک کې ته اوسېږي د خپل ځان او د خپلو وړو بچو د نابالغو د هغه ملک حساب سره ورکه هغه څومره دی وروسته درته بیانوم خو که پاکستان لحاظ سره یې ورکړي ګنجایش لري ځکه دا هم سرسایه ده بس که شومپړک یې بلخې د دې لحاظ سره یې ورکړه نو زه بس لیکلي وي سرسایه شومپړک سرسایه او به هغه چې ښځې ورکړي نو هغه به وایي چې هلکه سخي سرسایه ورسره به یې لیکلي که نه ځکه چې زیاته زیاته وي او کمه کمه وي که نه عزتمندو دې لحاظ سره اوس د دوی ملکونو عزتمندو سرسایه څومره ده د پاکستان لحاظ سره چونکې نبي علیه صلات وسلام په وخت کې به هغوی په هغه وخت کې پیسې ډېرې نه چلېدلې درهم د نانیرو او دا سونه چاندي به وه خو خلکو به دا غذاونه یو بل له ورکول چا له غنم ورکړه به د جوار واغځه دا شیونه به بدلول را بدلول دې کلو کې چې پخوا څوک اوسېدلي هغوی ته هم پته وه پیسې به خلکو هم دا شیزونه به یو بل سره بدلول را بدلول نو هغه وخت کې به غذا ورکول غنم د نبي اسلام زمانه کې کم و دا نور شیونه زیاتو خجورې او دغه رنګې وربشې دا نور سیزونه زیاتو دغه سیزونه به دوی ورکول او دا غنم کم و دې وجې نه د غنمو نصاب د سرسایې کم دی هغه 2 سیره یا پاو کم 2 سیره یا پاو باندې 2 سیره احتیاطاً پاو باندې 2 سیره ورکول پکار دي یا د دې قیمت د وړو قیمت یا د غنمو قیمت دا د یو سرسایه ده خو دا نور سیزونه چې کوم دي وربشې دي قجوري دي او پنیر دی کشمش دي وسکي دي میوه چې ورته وایي نو دا عزتمندو یا 3.5 کیلو دا به د هغې ډبل ورکوي د غنمو ډبل دي دې ته 1 سا وایي هغې ته 1.5 سا وایي عربۍ کې نو دا 3.5 سیره یا 4 سیره یا 4.5 سیره احتیاطاً 4.5 سیره ورکول پکار دي اوس خجوري ګرانې دي چې 4.5 سیره ورکې نو هغه د غنمو نه ډېرې زیاتې پرې اوسي نو بهرحال عزتمندو که پاکستان کې څوک سرسایه ورکوي نو د قیمت پیسو لحاظ سره یې ورکوي ځکه دلته خو غنم خلکو سره نه او دومره څیزونه کلو کې چې چا سره وي بس ورکوي صحیح ده درته بیان شو او یو سرسایه تقریبا 300 روپۍ ده کم از کم یا 400 روپۍ
د 300 د 400 مینس کې ځکه یو ځای کې غنم یو ریټ دی بل ځای کې بل ریټ دی بل ریټ دی نو یو سر که ته ورکې یو سرسایه ورکې 300 نه واله 400 روپۍ د یو سړي سر شو دغه رنګې خپل افراد شماره چې څومره افراد دي که د اختر په شپه کوم ماشوم پیدا شو د هغې به هم ورکې که د هغې نه مخکې څوک مړ شو بس هغه ته ماینس کوه یعنې ولې که هغه ورکې یو 300 روپۍ دي ښه دي که نه سرسایې سره چې سړی لاړ شي ښه خبره نه ده خو لکه لازم د باندې نه ده نو عزتمندو دا یو سرسایه ده د غنمو لحاظ سره که بالفرض کوم انسان د وربشو لحاظ سره ورکوي سرسایه نو دا تقریبا د 800 نه واله تر د 1000 روپو پورې 1000 روپۍ پکار دی چې سرسایه ورکړي نو یو سرسایه 400 یا 300 شوه دویمه چې کوم دی عزتمندو 1000 روپۍ شوه چې کوم لږ ښه کسان یې هغه د 1000 روپو حساب سره ورکړي درېیمه عزتمندو کجورو لحاظ سره نو دا تقریبا د 1400 یا د 1400 نه واله تر 2000 پورې ګزاره حال کجوري میلاویږي یا د 1500 روپۍ ورکړي یا د 1400 ورکړي یا د 2000 د یو کس دی لحاظ سره چې کوم مالدار کشمش چې کوم دی 3.5 نه واله 4.5 پورې کېږي نو 4 ورکړي 3.5 ورکړي 4.5 ورکړي د یو کس سرسایه که د کشمش لحاظ سره ورکړي دا ده د پنیرو د دې نه هم زیاته ده خو بس چې موږ دا ورکړو دا کافي ده دا د پاکستان سرسایه شوه دوبۍ کې د یو سړی وایي چې زه دلته د دې حساب سره ورکوم نو هلته به بیا څومره ورکړي عزتمندو د هغې تقریبا 15 درهمه د یو سړي سرسایه ده پاکستاني روپو ته مړولی شي نو دا او دغه رنګې د سعودي عرب چې کوم دی هم 15 هغه ریاله دي هلته ریال نه چلی نو 15 ریاله یا 10 ریاله د یو کس د سعودي لحاظ سره سرسایه ده خپل نابالغه بچي دي وشماري او خپل ځان دي ورکړي که ښځه د مور او پلار ورکوي هم صحیح ده او دغه رنګې عزتمندو یو سړی انګلینډ کې دی یو کې او د هغه ځای لحاظ ورکوي نو هغه د 15 پاونډ نه واله 7 پاونډو پورې دا د یو کس یو سړي